د اسلام آباد یو سیشن کورټ عمران خان په عدالت کې د پیشکولو حکم جاری کړی دی، خو بل طرف ته د اډیالا جیل چې کوم جیلر صاحب دی هغه د عمران خان په عدالت کې د پیشکولو د پاره د های فای سکیورټي انتظاماتو یو خط هم لیکلی دی چې موږ د های سکیورټي چې کوم د پاکستان های سکیورټي دغه د موږ پرووایډ شي کچر عمران خان موږ په سیشن کورټ کې پیش کوو چې موږ سره سکیورټي موجود وي. نو آیا راتلونکي ټایم کې عمران خان به د اډیالا جیل نه بهر روزي، خلک په عمران خان په سړکونو باندې وویني، خلک په عمران خان په سیشن کورټ کې اسلام آباد سیشن کورټ کې وویني کنه، دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو اوس چې فلحال کوم حکم جاری شوی په هغې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو، او آیا د اډیالا جیل چې کوم جیلر صاحب دی هغه به عمران خان په دغه سیشن کورټ کې پیش شي کنه، په دې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. جی عمران خان عدالت کې د پیش کولو دپاره ضرورت راغلی دی او دې دپاره د اډیالا جیل چې کوم جیلر صاحب دی هغه د ګارډز طلب هم کړی دی چې مالا د های فای ګارډز ضرورت دی. د اسلام آباد یو سیشن کورټ حکم جاری کړی دی چې عمران خان به په 15 اپریل باندې پیشي کوي. نو اډیالا جیل جیلر صاحب خط لیکلی دی چې عمران خان عدالت ته پیش کولو دپاره موږ ته د سپیشل ګارډ ضرورت دی. نو آیا اډیالا جیل چې کوم دی هغه هم مایند اډیالا جیل صاحب چې کوم جیلر صاحب دی نو هغه مایند جوړ کړی چې زه به عمران خان په عدالت کې پیش کوم، ځکه دغه سیشن کورټ چې کوم دی په 15 اپریل باندې عمران خان عدالت ته راغوستی دی. د عمران خان رهایی دپاره کوششونه یو ځل بیا شروع شوي دي، کارکنان سرګرم شوي دي. په پېښور کې 2 ورکرز کنونشن وشو، سوات کې جلسې وشوې، په کارک کې هم یو جلسه شوې ده، ایبټ آباد کې هم جلسه سکیجول شوې ده، او کېدای شي راتلونکي وخت کې دغه جلسو نه پس د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته یا کارکنان دي هغه اسلام آباد ته یو ځل بیا مارچ شروع کړي. مولانا صاحب هم د پی ټی آی نه د ناراضګۍ اظهار کړی دی. د جی یو آی لیډر کامران مرتضی ویلي دی چې پی ټی آی اسټابلیشمنټ سره ملاقاتونه کوي، نو بیا موږ نه څه غواړي، بیا موږ ای سره هیڅ کله هم اتحاد نه کوو. که چېرې پی ټی آی اسټابلیشمنټ سره ملاقاتونه کوي یا اسټابلیشمنټ سره مذاکرات کوي، نو بیا موږ پی ټی آی سره مطلب اتحاد نه کوو. او کامران مرتضی د اسد کیسر نه هم د دې خبرې وضاحت غوښتلی چې ته موږ له کلیریفای کړه چې تاسو ولې اسټابلیشمنټ سره ملاقات کوئ یا تاسو ولې اسټابلیشمنټ سره رابطو کوئ، د دې انشاءالله موږ له ریزن وښایه، موږ له دا خبره د دې خبرې وضاحت وکړه. دا د کامران مرتضی چې کوم دی دا د جی یو آی یو ډېر اهم لیډر دی، هغه دا خبره اسد کیسر لک دغه کړې ده چې ته ماله د دې خبرې وضاحت وکړه چې تاسو ولې دغه سره مطلب اسټابلیشمنټ سره مذاکرات کوئ یا تاسو ولې ای سره ملاقات کوئ. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د حواله سره د عمران خان نه ناراضګي اختیار کړې ده. بل طرف ته د عمران خان خور علیما خان هم د پی ټی آی نه 2 غټې مطالبې کړي. یو مطالبه دا چې عمران خان کوم لیست د ملاقاتونو راولېږي، نو صرف هغه کسان د عمران خان سره ملاقات ته اډیالا جیل ته ځي، باقي هسې د خلک نه ځي. دویمه مطالبه دا کړې ده چې د عمران خان رهایی پورې دی د کې پی کې حکومت ټولې اهمې فیصلې ودرئ چې عمران خان کله رها شي هغه به دغه فیصلې کوي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو، دې حوالې سره تاسو سره لرئ خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.